کور حالات هم داسې دي چې په ژوندي دي خو ژوندي دي مړه دي. دومره خوشحاله په دې ژوند کې 15 کاله پس موږ قرباني وکړه. ख्वाजा सरा खुद कातिल बन गया. नहीं गुस्ल वर को इससे मरना को माते हम दे रवि सुचिदा उबासा. वहाँ पे देखा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूं एहसन अवान. नाजरीन, हमेशा ख्वाजा सराओं को मजलूम और सताया हुआ तबका समझा जाता है, लेकिन आज की कहानी बिल्कुल उलट है. इस वाक़े में ख्वाजा सरा खुद कातिल बन गया. यह वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, कत्ल वारदात कैसे हुई, मकतूल कौन है, कितना जुल्म इसके ऊपर हुआ, ये तमाम डिटेल में अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा. हम कोशिश करेंगे कि वर्षा से भी बात करें और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लें, तो हमारे साथ ही रहेगी. जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मकतूल कामरान के भाई मौजूद हैं. इनसे बात करेंगे, ये पश्तो में बात करेंगे, फिर मैं आपको उर्दू में उसका खुलासा बयान करूँगा. अल्लाह पाक की तरफ से सबर दर की लावल खपल नुमरा तो है ब्यादा हुआ जिदा वाक़या से मशहूर. السلام علیکم. زما نوم چې د فریدګل دی، زه د کامران مشر ورور یم. دا واقعه داسې شوې ده سرجي چې دا اختر کې چې دی د قرباني م نیولې وه، په پیله ورځ باندې دا کور ته راغی. چې کور ته راغی زه پینډۍ له کار له تللی وم، خپل هم چې دی قربانو لدم. نو چې زه په دویمه ورځ راغم، ملالې مو کې موږ سره چې دی د ورځ نیمه تېره کړه. هغې نه پس چې دی ده به ځان سره غوښه مخه واخیسته، وایي زه ځم انډیوالانو له. نو هغې کې بیا یو ورځ نیمه تېره شوله، بیا د کور سره رابطه وکړله چې زه درځم، ما سره انډیوالان دي، که څه وي ما د لکسي خان میخان برخه کړي. نو کور کې ولې وینا وشوله چې هغو د ګډو او ټول تقسیم شو. بس هغه وایي زه بل ځای له ځم. دې یو ورځ نیمه پس چې دی بیا دا لاړې شیرو جنګی ده، هلته یې د سخر کور دی، هلته یې چې دی روټۍ موټۍ خوړلې وه. دغه دوران کې د سره یو ابوبکر و، یو حفیظ هلک و ورسره، او هم ورسره چې دی روټۍ ابوبکر چې کوم دی دا خواجه سرا دی. دا خواجه سرا دی، دا هم ورسره او حفیظ هم ورسره. نو هلته چې حفیظ خو نه دی؟ نه حفیظ سم هلک دی، هغه خپل اشنغرۍ کې د کبانو کار کوي. نو دا دواړه ورسره موقع باندې وو، دلته روټۍ موټۍ خوړلې. هغې نه پس بیا دو راوتې دي، 2 بجې دي، 3 بجې دي. نو هغې نه پس بیا موږ د ورور سره بیا رابطه نه وه شوې. نو بیا موږ رنګونه ته ده په نمبر کول، خو اکثر به چې دی ته د نمبر بند شو. موږ زه لی به چېرته تللی لی به دغی دې کې ورځ نیمه تېره شوله. ته د کامران چې کومه وښې دی، د چا خورم چې وله کړې دی، دا ورپسې کمرې له ورغې چې وایي که ته ګیټ یې تاله دی. نور اوس دله پته نشته چې کامران مړ دی دننه. د دې کمره کوم ځای کې وه؟ کمره چې دی ته د چرګانو چوکۍ ده، شمه سلیمانه چې لږ ور مخکې شي په دې لاس باندې چې دی دی به همدلته پاتې کېدو، همدلته به اوسېدو. دا چې دی همدلته ایسارېدم. د چې دی خان محمد نوم باندې هلته یو کس دی، خان نوم باندې مشهور دی. هغه چې دی هلته په راپټۍ کار کول. نو دم ورسره چې ناسته پاسته او بس هغه سره به اورېده خان محمد په نوم باندې. نو هغه چې څه ټایم دا ورغې دا وښې، نو چې وایي که ته دم بس دماغو پې کار ونه کړی، دی ویل زه چېرته به تللی تاله دی. دې نه پس چې دی هغه موږ ته رنګ وکړو چې هلکه کامران نن دویمه درېیمه ورځ د نمبر رابطه یې نه کېږي، تاسو یې معلومات وکړئ چې دا چېرته دی. بس زموږ کشرۍ ورور ورپسې لاړې چې هغه هلته معلومات یو بل نه وکړل. نو هغو ټول ولیل موږ نه دی لیدلی. بس دا شکمن شو چې دا څه ټایم کمرې له وروخته ته د سپلی بار پرتې وي. نو بس دو چې دی هغه دوران کې چې ګیټ میټ څه ټایم مات کړی چې وایي که ته کامران مړ پروت و. خو دومره زیاتې ورسره کړی دی سرجي چې دا 3 ورځې دا چې دی په کمره کې چې دی مړ پروت دی، تیزاب یې پیاچولي. دومره خو څوک چې دی ځناور سره هم نه کوي. ویشتې مو؟ ویشتې 3 ډزه یې ویشتې هم دی. هغې نه پسې چې دی تیزاب میزاب یې پیاچولي. د سره خپل چې دی د 1,20,000 روپو موبایل هم و، تمانچه ورسره د 80,000 روپو، دا هر څه یې ترې وړي دي. په دې یو شي نه ویشتې به یې وې، خو دومره زیاتې به ورسره نه کول. هغې نه پسې ده پسې ګیټونه بند کړي دي، کمبل هم پې اچولی ده، کم کولر پکې ورته پروت دی، هغه یې ورپسې بند کړی چې په ده باندې څوک خبر نه شي. بل دې مارکیټ کې چې دی ته دنیا دکانونه دي، څوکیداران دي، دغه دي. دومره چې دی زه راځم او په یو ځای کې سړی ولم او بیا چې دی په هغې باندې ما باندې څوک نه خبري. موږ خالي عاقب جمله چې دی زموږ دا درخواست دی چې موږ ته د انصاف میلاو شي. هلته چې دی CCTV کیمرې لګېدلي دي، موږ یو چې دا کم مجرم دی چې دا موږ ته خالي په دغه شي دعوه کړې ده که نه، لکه یو په حفیظ هم کړې، یو په خواجه سرا هم کړې ده. نو دا دعوه تاسو مطمئن یې چې همدوی وویشتي؟ دو ورسره په موقع باندې وو. نو زموږ چې دی بس ځکه چې دی دا وینا وکړه.
نور لکه چې کله دا واردات شو دا ستاسو ورور معلوم شو چې یاره هلته مړ پروت دی هغې نه پس په چا تاسو دعوه کړې دا دواړه غیب دي نه هغې کې چې دی دا حافظ یې نیولی دی او دا ابوبکر نشته دی چې کوم دا خواجه سره دا کوم چې دا خواجه سره دی هغه هم رابطه مابطه نه هغه سره رابطه زموږ نه ده شوې او د کامران واده کړو کامران چې دی اوس د 10 ورځو کې واده و دغه 20-22 تاریخ باندې ته ده چې دی واده تیار او ته واده هر څه خرچم د په ځان اوچته کړی و موږ ته ویلو تاسو بېوسه یې دا تاسو کې زه څه نه ګورم دا په 10 کالې قرباني م راته نیولې وه زه خپله چې دی بس ډیاډي مار یم بل ورور مې چې دی کریم کوي بل هم فارغه دی نو بس دا خو ټکه ټوکه یې کوله دا د او دا نیټه میټه ولې خو هر څه م ولې خو نیټه م ولې خو موږ اختر نه مخکې ورغلي ته دې څرګندې کړه بس هغه ویل اختر نه پس تاسو واده دی چې په کم تاریخ تاسو وایې بس ما ته به هفته مخکې وینا وکړي بس زموږ همدا ټارګېټ و چې دغه 20-22-25 له به ته د واده وکړو کامران به څه ویل لکه څه خوشحاله کامران دومره خوشحاله و په دې ژوند کې 15 کاله پس موږ قرباني وکړله هغه هم چې دی ویل څه کال مې دا وکړل ګډ مې راوسته روان کال له به غټ څاروي درلودل او کامران بد نه و دومره چې دا څومره بد کار ورسره دی خلکو دا اوس لکه تاسو سره چا رابطه کړي یا اوسه پورې تفتیش کې څه پیشرفت شوي یو شی موږ سره چا هم نه رابطه نه ده کړې موږ سره انصاف وشي موږ ته خالي خپل مدعي معلوم شي موږ یو چې موږ په بېګناه سړي باندې لاس کېنږدو ځکه چې بېګناه سړی رانه پکې دغه نه شي لکه څنګه چې تاسو ویل چې پولیس یو ملزم نیولی دی ملاقات دی ورسره شوی دی نه هم دی شوی ورسره یو شی هم ورسره نه دی شوی زموږ نن دا 2-3 ورځ ده بس دلته نه نوي فارغه سبا هم 3 خیرات میرات وشي انشاءالله بس زه آی خیبر پښتونخوا نه CCP صاحب له دا مطالبه کوم چې موږ ته د انصاف میلاو شي دا راته ووایه چونکې تا ویل چې 10-15 ورځې پس واده و اوس هغه غریب خو لاړو مړ شو د کور حالات هم څنګه دي سرجیبه د کور حالات هم داسې دي چې په ژوندي دي خو ژوندي نه دي مړه دي بل دا دومره خراب کړی چې ته دې هغه سیرې په دې چې دې دغه خویندو ته دغه مخه مو نه کړ دومره دا ګډوډ شوی و چرونه به ډارېک هم خښ کړی دی ته کتو نه و که نه سر دومره څوک زناور سره هم زیاتې نه لکه څومره چې زما د ورور سره کړی پوسټمارټم والا هم چې دی ته دې څنګه ظلم شوی دی سرجي پوسټمارټم کې موږ سره داسې ظلم وکړو چې ما وړلو کار څنګه و دا انسان و ستا ورور ما ته ویل دا وباسه دا زما یو ترې زوی و صحیح ده پوسټمارټم د ما وردن نه کو ما ته ویل وباسه مال ولې وباسم انسان دی سمیل یې کړی ډېر زیات ما ته وی وباسه لاس یې اوچت پاتې و مال دونه خو که چې دا لاس یې ما ته ښکته که غسل دفن کېږي په بمونو کې والوځي کچرک ټوټې شي هر هغون کې په هغې باندې خلک سپرېګانې وکړي هغه ډېډ باډۍ نه پرتي دا روغ رمټو دی ما ته نه یې کېښوستو نه یې غسل ورکو هېڅ یې م ورنه کړو ما ته یې همداسې راویستو چې دا وباسه اخر موږ انصاف غواړو انسان و که هر څنګه و که سمیل یې کړی و که خراب شوی و انسان خو که نه انسانیت بیا څه شو لکه پوسټمارټم یې پوسټمارټم هېڅ یې م ونه کړه ما ته زما صرف ډس سره کار دی چې ډس پیسو شوی بس د ډس ریپورټ یې واغوستو او ما ته یې ویل دلته نه وباسه د علاقې نه یې وباسه مال انسان دی هلته هم زه مجبوره شوی وم ما راوړی سوري پول کې پې ما 15,000 روپۍ ورکړي ایدي والا هغه هم غسل نه دی ورکړی په تیموم باندې ما په کفن کې راغونډ کړی تابوت کې اچولی او ما یې راکړی چې ویسه ما غسل هم نه دی ورکړی دونه بد حالۍ ته ما ته بیا ورور ډایرکټ هم خښ ما ته راوړی ما جنازګاه کې جنازه کړي او 4 بجې 5 بجې ما دفن کړي پادیره کې دونه خراب شوی او چې ما کور ته هم نه دی راوړی دونه خراب شوی چې ما کور ته هم نه دی راوړی موږ ته د انصاف میلو شي چې بېګناه سړي باندې زه لاس کښېندم بېګناه سړي سره زه په دښمنۍ وانه وړم ما ته د انصاف میلو شي چې ما ته خپل مجرم وښیي ما بد چا سره څه کړي هېڅ بد ما چا سره نه کړي زیاتې په څه وجه شوې دی ما بد چا سره څه کړي یا د چا سره ما ته د مجرم وښیي مجرم دی ما ته مخامخ کړي چې د ما سره دا بد کړي ما ورسره دا بد وکړه خبره به خلاصه شي موږ چا سره څه بد کړي چې دونې دا مطلب موږ ته خراب اخر وجه څه وه انصاف غواړو نور هېڅ هم نه غواړو کیمرې شته په مارکیټونو کې شپږ پلازې دي هلته هم کیمرې شته دی په دې کومه پلازه کې چې دا اوسېږي په یو چت کې 15 کمرې دي دونه یو سړی نه خبرېږي چې څوکیدار ما ته په 3 ورځ وایي چې یاره بره د سمیل کړې ته په اوله ورځ چېرته تللی وي چې یو ځای کې ډس کېږي 30 بور تمانچه باندې ډس کېږي دا دونه اواز نه کوي وایي موږ ته نه خبر شوي څنګه ته نه خبر شوي دونه ظلم یې ورپسې کړی و خانجي چې لاندې کمرې کې لاندې کمره پاتې کېږي په دروازه کې هغې ته هم پټۍ لګولې وه کمبل یې پې اچولی وه چې مکمل مطلب ښه پری پلانینګ سره هر څه شي ښه پوره د یو کس کار نه دی 4-5 کسان ورپسې راغلي
دای خسته ود کړي خپ ادبار کې انډیوال سړی ارسو کی خسته ود کړي او په ودینې په اول نه ډس کړي بقایې په تیزاب او شاپر ورشتي دقتوں نے اس جی जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इन मुद्दों की गुफ्तगू सुनी, इनका पश्तों में यही कहना था कि मकतूल कामरान ईद की रात यानी ईद उल कुर्बान की रात वो आया था और यहाँ पर उसने कुर्बानी के बाद वो फिर अपना जो इसका कमरा था, ये प्रॉपर्टी का काम करता था बादशाह खान चौक में, इसने कमरा भी वहाँ पे इसका मौजूद था। ये जब ईद के बाद गया और उसके बाद फिर इसके साथ इनका राब्ता मुनक़ता हो गया था। तकरीबन 4 रोज़ तक ये डेड बॉडी इसके कमरे में पड़ी रही। जो इन्होंने दावेदारी की है एक ख्वाजा सरा पर और एक जो उसका दूसरा दोस्त था उस पर दावेदारी की है, तो उन्होंने फायर करके उसको 2 फायर लगे थे और फिर बकौल इनके कि मकतूल के चेहरे के ऊपर तेज़ाब भी फेंका गया था। फिर उन्होंने एक इल्ज़ाम भी यही याद किया है कि जब पोस्टमार्टम के लिए खैबर मेडिकल कॉलेज डेड बॉडी ले गए, वहाँ पर भी इनके साथ इंतहाई गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया गया था। इन्होंने मुतालबा किया है IG खैबर पख्तूनख्वा से, CCPO पेशावर और दीगर हुकाम से कि वाक़े की आला सतही तहकीकात की जाए, असल मुलजिमान को गिरफ्तार करके इबरत का निशान बनाया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ SP फ़कीराबाद अरशद खान मौजूद है, आइन से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, ये बताइए ये वाक़या कैसे पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 13 तारीख़ का वक़्वा है जब ये रिपोर्ट हुआ था। तो मुद्दे मुक़दमा ने बताया कि तकरीबन 3-4 दिन पहले कमरान जो मकतूल है वो घर से निकला था और फिर हम उसको ढूंढ रहे थे, तो जहाँ पे ये उसकी लाश पड़ी थी तो ये उसका कमरा था और ये उसने रेंट पे लिया हुआ था। तो उसका भाई वहाँ पे गए, उसने फिर दरवाज़ा देखा है, पता चला कि उसके जो लॉक है वो दरवाज़ा और उसकी चप्पल वगैरह बाहर पड़े थे। फिर उसने रिपोर्ट की और रिपोर्ट में फिर बाद में जब हम गए वहाँ पे देखा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी, जो ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन या 4 दिन पहले उसका कत्ल हुआ था। फिर उसके बाद में रिपोर्ट किया और 2 बंदे उन्होंने चार्ज किए। जो 2 बंदे चार्ज किए थे उसमें एक ख्वाजा सरा था, दूसरा एक और साथी था, गिरफ्तारी अमल में आई है? बिल्कुल, उसमें 2 बंदे थे, एक हफीज़ के नाम से और एक ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा तो अभी अपना जहाँ पे वो रिहाइश पजीर था वहाँ से रिहाइश तर्क करके कहीं भाग गए और हम कोशिश कर रहे हैं उसको अरेस्ट करते, और दूसरा बंदा हमने अरेस्ट कर लिया। वर्षा का कहना है कि इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया था, पहले उसको फायर किया फिर उसके ऊपर तेज़ाब भी डाला था। कोई ऐसे शवाहिद मिले तेज़ाब के? तेज़ाब के तो फ़िलहाल इस तरह कुछ नहीं है, लेकिन वो उसकी बॉडी ख़राब हो गई थी और अलबत्ता फ़ायर हुआ है। वहाँ पे हमें 2 खोल मिले, तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर ये क्लियर हो जाएगा कि वो वाकई उस पर कुछ तेज़ाब वगैरह डाला गया या नहीं, लेकिन फ़ायर उस पर हुआ है। इंतहाई गुंजानाबाद इलाका भी है, वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे थे, फुटेज मिली, कुछ पता चला कितने लोग थे, कहाँ से आए, कहाँ से फ़रार हुए? अभी तक जो हमने कैमरे चेक किए हैं तो उसमें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले, लेकिन आसपास जितने भी कैमरे हमारा टीम काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन उसमें मुलविस थे। अब जो दावेदारी हुई है लाजमी वो बात है, वो तो उसमें होंगे, लेकिन ये भी हम क्लियर करेंगे कि आया ये लोग वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे, और इनके अलावा अगर कोई बंदा उनके साथ शामिल था तो वो भी हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। सर अमूमन हमने देखा ख्वाजा सरा तबका को हम मज़लूम समझते हैं, आम तौर पर भी ये तासुर है कि ख्वाजा सरा इंतहाई मज़लूम तबका है। इस वाक़े में हमने देखा कि ख्वाजा सरा कातिल बन गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस तरह होता है कि ख्वाजा सरा के पीछे उनका कम्युनिटी में कोई होता नहीं है और ये अपने बीच में रह रहे होते, तो लाजमी बात है वो कमज़ोरी होते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह हो जाता है कि वो किसी केस में मुलविस हो जाते हैं, जिस तरह ये वाला केस हुआ है। तो जब हम उनको गिरफ़्तार करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, केस की पसी पर्दा क्या वजूहात क्या थी जिसकी वजह से उन्होंने उसको कत्ल किया और वो किस चीज़ पे मजबूर हो गए कि उसने कत्ल किया। ख्वाजा सरा का नाम अबू बकर है मेरे ख्याल से, निक नेम कुछ पता चला कि क्या नहीं? फ़िलहाल तो अबू बकर ही है और इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। नाजरीन, इस वाक़े ने साबित कर दिया कि जुर्म का कोई मखसूस चेहरा नहीं होता, जो कल मज़लूम थे आज जालिम बन गए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।